ما یو دوست عالم دی د هغه د خولې قصه راته کوم خو نوم د دی هم درته نه عالم د سړي نوم هم درته نه عالم نامناسبه ده مدرسې نه راووتم او ډاکټر دی ډاکټر خپله مدرسه چلوي MBBS ډاکټر دی وایي چې راووتم د دروازې مخې ته یو خان بابا دی زمونږ په دې محله کې خان بابا ولاړ دی او داسې رپي لاسونه یې رپي ما ورمنډه کې خان بابا ولې وی بچې تبه مې ده نمونیا وه ګاډی را لوکه چې ما هسپتال ته ورسوي ما زر وله ټکسي راونیوه خو چې مې وکتل په حجره کې 3-4 ګاډي ولاړ دي 3-4 ټکسي مې ونیوه او دې مې پکې کېنوي ده ته ووایه چې ما OPD ته ورسوي LRH ته ایمرجنسي ته ډرایور ورسو چې څه موده تېره شوه خان بابا راغی نو موږ وله ما سره طالبانه موږ ورلو چې ورګه خان بابا تپوس په وکړو دی په کټ کې پروت و شوګر بیمار و خپې خوږ وه وی قسم دی چې دا میږي پې د پاسه ګرځېدل د پاسه مې خان بابا دا تا باندې خو میږي ګرځي وی شوګر مې دی د خپه مې خوږ ده موږ ښه صفا کړ پاک هم کړ زه ډاکټر وم او تلم به او پټۍ به مې ورته کوله سهار او ماښام به مې وله پټۍ کوله او کټوري مې راوړل کټوري د ټیکري د کټ خپو ته مې هغه کېښودل هغې کې مې ورته اوبه واچولې چې میږي نه ورخېږي مې خان بابا څنګه بل اوس خو چېرې نمونیا مې ده اوس هم ټیک نه یم خان بابا ولې دا ګاډي ته خو ما په ټیکسۍ کې وویل چې بچې دا ګاډي ټول زما دي خو زما نصیب پکې نشته زامن مې دي څوک لوی لوی افسران په اقوام متحده کې UN کې غټ غټ افسران ټول بار دي انګین دې بار دي لوڼه په لویو خلکو وادري بار دي زما درک پک موټر ولاړ دی زما پکې قسمت نشته موټر ولاړ دی نصیب نشته وی مونږ به تلو روزانه به هم د خان بابا صفایي هم کوله خو خان بابا څوک و خبرې خان بابا داسې خان بابا و چې طبیعت یې برابر به و که نه نو مولا و طالب به ترې روغ نه پاتې کېده کنزل ستغې سپورې مدرسې پسې مولا پسې که چا به وي چې زوی مې داخل کړی دی علم پې کوم مړه یاره علم داسې زاړه یا شاده وی ډاکټرې که انجینیرې که د څه کې په دې بچي حفظ کوم یاره پرېږده سړي هسې مازغه والا خرابې ښه تعلیم پې وکړه چې سم ملغلره ته جوړه شي د خان بابا کار به ده موږ مدرسې جومات ته به راغې دا څه کوې ماشومان هم ګډوډ کړه پرېږدی چې ته سم تعلیم وکړي د دنیا د تعلیم ته دوی سم تعلیم وایي ښه تعلیم او د قرآن ته دوی سم نه وایي خراب تعلیم ورته وایي دا وایي وخت ضایع کوي دا خلک داسې خان بابا موږ وله ښه خیال وساته ښه قدر هم وله وکړه ښه عزت هم وله وکړه ورتلو به او لاس پټۍ به مو بدلولې او لمباو به هم په حجره کې پروت و او کټورو ته اوبه برابرولې به ورته ښه د پرهیز شی به مو وله وړه و یو ځل مې دې تپوس وکړه چې خان بابا څنګه یاره تاسو دې خدای ډېر زیات خوشحاله کړي خان بابا سې پړه دې څه ارمان دی ارمان درته وویم ما ویاو وی د یو وخت کې انجینیر وم او په سعودي کې انجینیر وم او ما په هغه زمانه کې په ریالونو کې ښه ډبله تنخوا اخېسته ما بچو له راجېږلې ده ما ټول بچي اعلی تعلیم انګلند او امریکا کې په سبق ویلي دي او ما وله ښه مضبوط خاندانونو کې ودونه کړي دي لوڼه مې په ښه مضبوطو ځایونو کې واده کړي دي د هر یو دوی سره مې 5 او 4 غټ غټ ګاډي دي دا اجرم ډکه ولاړه ده خو زه ارمان په یو څیز کوم په دې ډېر خفه یم چې ارمان چې په یو بچي مې علم کړی وي نو څه خبره یو نه مې علم جوړ کړی نن زما هغه خپل بچی په کار نه شو او هغه پردی بچی چې د قرآن علم یې کړی دی او حفظ یې کړی نن حقه زما په کار شي نن زما په کار نه شو بچي دا یې په کار شي ډېر ستومانه افسوس ډېره غټه غلطي شوې ده واده مې وله خو د ښځې شو دا بچی په کار نه راځي ګورې چې بچی دینداره شو عبادت گزار دی دا به په کار راځي او که بچی د جاهل احمق قمقل در نه پاتې شو صرف د پیسې لار دی ورته وښوله قسم دی که دې په قسم درته خورم په دا جومات کې که دې په کار راشي که دینداري بېله خبره ده نه راځي په کار ګټه والا ګټه
ښه ډېره والا وګټه. او چې کله پریوځي که نه بیا وایي استاد جي دوا وکړه چې بس خدای پې رحم وکړي نو یا خدای زرخ پې ګرې ته کړي چې ته خلاص شو. بیا دقه دواګانې کوي، بیا ځان نه خلاصوي، بیا مور نه ځان خلاصوي. مړه نو خو زم د دې وطن یم او تاسو هم د دې وطن. رښتیا وایي دغه سړی ښځه او مور یو برابر ګڼي بیا؟ نه ښځه خور الاو مور بلاو ښځه نعمت د خدای تعالی. خور الاو مور بلاو ښځه نعمت د خدای. ځکه خو بشیر جان ته چې نوم د ښځې واده دی په ارام کې دغه ناتونه ماتونه وی والله چې هر څه نه به خلاصوي. او کله به د ټیپرو ښکری په اوږۍ کور ته به یې وړی، کله به یې ټماټرو په اوږۍ او کله تور باټینګڼ کله یو غم او کله بل غم. دا هغه جومات ته ښه دی. بچې دینداره کې دینداره صالحه کې. وی څه موده پس هغه خان بابا مړ شو. اوره ښه وی چې مړ شو ټیلیفونونه وشو ته زامن چې نږدې وغه راغلل چې کوم لري یاره وي موږ نه شو رسېدی او بس خښې کې پردو موږ والا وی غسل ورکه. مولانا صاحب وی موږ والا قسم په خدای غسل ورکه، کفن والا موږ ورکه، خښ موږ که. او په درېیمه باندې ټول وارثان او رشته داران رالل او په حجره کې صاحب ناشنا ډوډۍ وه، چرګان دي او ګډان دي او چیلي دي او د ولاړې ډوډۍ ده او بوفې دي او ټنګه ټونګه دی او خنده او خوندې او ټول افسران او وزیران او یو ځای افسران دي او بس خدا تا به وایي که نه پلار یې اوس درېیمه ښځه کوي او د پلار یې واده دی. دقه خوشحالي او خنده د ښځو ځان له ډوډۍ سړو ځان له ډوډۍ خلکو ډوډۍ خوړه او بس دوای خیر او خیر او خلاص. یو سړی ماله راغی یو زمانه کې پته نه لګي چې اوس به مړی که جمدي وي مونږ خو ډېره خبره راشي بیا کوو نو څوک وو. ما ته ما یو دوست وی چې دا یو ډاکټر تا سره ملاقات کوي. مې ښه سهار وختي راغی چې راغی ډاکټر صاحب پړیک په ژړا شو. ډاکټر صاحب چای خو پیالی اوس که چای یو ګوټی زما د خاطره وکړو په چغو په ژړا خدای څه چل شوی دی. یاره مولانا صاحب بس یو خبرې له راغلی مو دا به څه کېږي. مې ولې وی یو زوی مې دی یو زوی لوپر دی لور مې واده ده یو زوی یو مې ښه ده یو مې دقه زوی دی او لوپر دی او د دنیا پیسې ګټم د دنیا پیسې. ښه ظالمان ډاکټران هم دا خلک سپینی سپینې کې سپین د دنیا پیسې ګټم ښه دولت ګټم او چې ماسخوتن راشم ټولې پیسې مې جیب نه وباسي. او چې پیسې څه خبره ده چې نغدې پیسې راکه پیسې شبه راکه کنزل لا تکي پیسې رانه غواړي. کورونه یې راباندې خرڅ کړل او پسې الوځئ ځان سره به څلور پنځه کسان ملګري دي لوپران کله مري ته کله ابټاباد ته کله کراچۍ ته کله لاهور ته او بلکې دا پرېږده وي مې چې دا پې کوه خیر دی د دوبۍ ټکټونه والا والي ملیشیا ته سنګاپور ته دا بچي دا ملګري ځان سره ګرځئ ټوله خرچه دی کوي ټکټونه هم دی ولالي هوټل خرچه هم دی کوي خوراکونه هم پې دی کوي ګفټونه هم وله دی اخلي دې ته به چا پلار پیسې ټنګې کړي. ټول کورونه یې رانه خرڅ کړل ټول کورونه او ما ورته چې بچې نور څه دي خو دغه کور دی او مور دی وي دا ښځه دې خرڅه که خو ماله پیسې را او ما ته یې وی مولانا صاحب بېګې هم را باندې ډزې کړي دي خدای بچ کړي. وی څه وکړم وی یو علاج یې دی چې مړ یې کړم او داسې چل د مرګ یې راځي چې څوک به ترې خبر هم نه شي او ما به بېغمه کړي داسې چل راځي هېڅ د مور به هم نه خبر او ما به خو ګوتې مې نه ورځي بچې مې لاس پې نه ورځي څه وکړم تا له راغلی یم څه چل راته وښایه. ډاکټر صاحب ګمان کوم چې تا به هم چې ته پالکانه کې او په ځوانۍ کې مونځ نه کړی او نه به دې بچي ته مونځ خولي خفه کېږه مه ما وي مې تا چې اپریشن کوې مریض له نو دړدوی خو د هغه د فایدې دپاره کوې مې زه هم ستا د فایدې خبره کوم یو پوټی اپریشن دله کوم دړدوم دې خفه کېږه ما مې تا به چې ته دا زوی نه بوتلي ملا ته چې ورسره کښېنی چې دته یو دوه ټکي د قرآن شریف وښایه ځان جومات ته به دې چېرته نه بوتلې چې ته تبلیغیانو له برې په ګوتو نه ورکړه چې یو سې روزه خو به چې ولګوه چې د نیکانو سره به په مجلس کې نه کېنولې چې ځکه یو نیک سړي سره کېنه یاره وایي مولوي صاحب ټیک دی موږ خپله جومات ته نه وتلې زوی به څه بولي دغه چل شو که نه سخوندر دې جوړ کړه سخوندر نو سخوندر خو همدغسې کوي سخوندر له خو چې مالک ګیا ورنه کړي نو په مالک د پاسه بیا ورلګي او ښکرې نیغی که مالک هر طرف ته ورسو نو ته خدای وایي چې د دې بچي له د حضرت بلال نقشه جوړه که
د صحابه او نقشه جوړه که د رسول الله تعالی ما نمونه لېږلې ده په هغه نمونه یې روان کا او تا د بچي نه سخوندر جوړ کړ ټینګ شوه ته اوس زمونږ دا خلک په غلط سوچ روان دي بس پیسر او دولت دی او پیسر او دولت دی څه به جوړی د دې پیسې او دولت نه چا لی ګټې لږ سوچ وکړه د خدای بنده ته څه له پیدا دې له پیدا چې بس بچو له رزق پیدا کړو ډوډۍ پیدا کا پیدا کوله په حلاله او چې کله بالغان شي بلا ورپسې ځان نه دي ګټي که نیک دی خدای به یې ورکوي که بد دی په تندر یې وله روزي به خدای ورکوي زما وروڼو الله خوشحاله عبادتو کې څه له پیدا یې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون د لاس عبادتو کې تسبیح جیب کې واچوي څومره چې دلته کې زما دوستان یې زما مقتدیان یې ما له خو چې څوک پېښور نه راځي او که د سوات نه راځي او ډېر لرې ځای نه راځي او په مینه راځي که نه نو چې ما سره څوک هم دا بیان هم چې څوک اوري بیان که زنانې اوري او که نارینې اوري او په بار ملکونو کې اوري تاسو انشاءالله ټول بدن نه پس جیب کې تسبیح اچوئ اچوئ به که خیر انشاءالله په 10 روپۍ په 15 روپۍ تسبیح کېږي دا واچوئ جیب هر یو کس واچوئ تسبیح کې څه فایده ده تسبیح به راته خدای یادوي چې جیب کې تسبیح نی الله به درنه یېري او چې تسبیح سره د لاس ولګېږي رب به درته یاد شي تسبیح والے ټول او ټول دروازې کم از کم 1000 پیرې لا اله الا الله وایي لا اله الا الله لا اله او چې سلو ته ورسوې وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سل بیا یو لس پنځه لس پنټه د خدای په دې نوم لګي په دې کلمه یو لس پنځه لس پنټه لګي نو لس پنځه لس پنټه د لوی ذات له نشي ورکولی چې موږ له ایمان او اسلام او د ښکلي شکلونه راکړي دي او چې ماسخوتن اوده کېږي ماښام نه پس 200 پیرې به درود شریف وایي وایي به انشاءالله که 200 پیرې وایي د رسول الله وبارک څونه احسان دی په موږ او که وسم کېږي نو دا کلمه ډېره مزیداره ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یو 500 پیرې وایي یو 200 وایي خیر دی ډېره مزیداره ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یو 200 پیرې وایي تلاوت د قرآن شریف لږ کوئ په خپله هم راځه بچې هم راول او یو خبره درته بله کوم چې خوا کې مدرسه د دین وي که نه هسې په هفته کې یو ورځ چکر لګوه ځان سره بچي هم بوځه هسې ورځه مدرسه کې کښېنه که په سبق پوهېږې که نه پوهېږې ځان سره بچې بوځه او مدرسه کې کښېنه چې دا بچې دی د دې خاورې د ناستې لږ خوند والي د دې طالب نه د نفرت پیدا نشي د مدرسې او د قرآن نه د نفرت پیدا نشي او دین سره او مدرسې سره او حفظ سره شوق او مینه پیدا شي بیا به دا بچې به بیا سمي ملا دې نشي حافظ دې نشي خو لږې مدرسې ته بوځه په خپله هم ځو عالم سره لږ کښېنه ورده بچې ملا صاحب سره کښېنو دوه د مسلې تپوسونه به مو کوم یو څه روزه پرې لګوه خدای ته یې لږ ورنږدې کړه نیکانو صالحانو سره یې لګوه په خپله به ټیک شي که خیر انشاءالله خلځې نو موږ دغه د ژوند مقصد دی الله دې موږ له د عبادت توفیق را نصیب وګرځولي